د پښتون ډیجیټل ګرانو کتونکو دا مخال زه په میرا عثمانزی او میرا تورنزی په هغه څاروو هسپتال کې موجود یم چېرته چې د څاروو علاج کیږي. زما سره موجود دغه ډاکټر صاحب خپله پیژنګلو کوي او هغوی سره به خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب خپله پیژنګلو کوي. السلام علیکم، زما نوم محمد اسرار دی. زه دلته سیول ویټرنري سنټر کې اس وی ایم سینیئر ویټرنري اسسټنټ یم. زه د هسپتال انچارج یم. ډاکټر صاحب دغه پوښتنه کوو چې دا هسپتال چې کوم دی نو هسپتال نه ښکاري، دلته کوم هغه سهولیات مزید پکار دي چې د هسپتال شي؟ جی دا خو ډېر د مخکې نه تقریبا زه به غلطېږم نه، یو 20 کاله وشو چې دا ورانو. نو دا زمونږ یو ډایرکټر صاحب راغلی و او خدای دې هغه سره ښه وکړي، ډایرکټر مومن صاحب. هغوی دا په حال کې لږ او دا بلډینګ یې جوړ کړو، دا یوه کمره او دا یو وړه شانته برنډه دا هغوی جوړه کړله. نو د هغې نه مخکې خو دا بیخي شلو. اوس زه راغلی یم، انشاءالله زه کوشش کوم چې دا دې ته دا څاروي هم دا خلک راولي او دا نور هم فنکشنل کړو. دې کې ډېر څیزونه اوس هم پکار دي. دې کې لومبۍ خبره خو دا ده بجلي پکې نشته، ټیک شو. نور د ژوند ضروري څیزونه چې کوم دي هغه چې دې کې موږ باتروم وغیره دا څیزونه نشته، موږ ته پکې وغیره نشته، ټیک شو. د هغې نه علاوه د ویکسینو دپاره کولډ سټوریج نشته، خو موږ دا ډیمانډ کړی دی او موږ ته ډایرکټر صاحب اوس چې کوم دی سید حامد کمال صاحب دا یقین دهاني راکړې ده چې انشاءالله دا څیزونه به زه پوره کوم. ستا څومره وخت وشو دلته؟ زما دلته 15 مهینې وشوې، 15 میاشتې زما وشوې چې زه راغلی یم. نو انشاءالله چې ښه کار به کوو. څومره د علاقه کې به څومره څاروي وي څه پته تلې؟ تقریبا دلته به ښه په زرګاو څاروي دي، دا نه چې کم دي، ښه ډېر څاروي دي. خو لا خلکو دا هسپتال هغسې نه دی لیدلی چېرې دا جوړ شوی دی. ډېر د مخکې نه تقریبا ما تاسو ته ویل چې زه به نه غلطېږم د 20 کالو نه تقریبا دا وران و. زموږ په دې علاقو کې اکثر چاته څاروي روان شي دا بیمار شي نو هغوی اطلاع وکړي، نو هغه تاسو هغه موبایل سیسټم شته چې ډاکټر ورځي؟ بالکل، موږ په خپل ذاتي موټرسایکل ورتلی شو او پیس په هم د هغې نه د هسپتال د هغې دغه لیول مطابق هغه موږ اخلو، سیوا کوو. نه هسپتال ته چې کوم راځي هغوی نه خو بیخي کم 20 روپۍ 1.5 روپۍ دغه او یو انتهایی پکې چې کوم ډېر ریټ دی هغه 120 روپۍ ریټ دی، ټیک شو. نو دغې نه موږ بره نه ځو او بار چې کله موږ ځو نو هغه موږ د دې خپل موټرسایکل چارجز وغیره نو هغې سره به لږ شانته ګزاره حال د هغې نه لږ سیوا پیس اخلو، خو خامخا موږ دا فیسیلیټي خلکو ته پرووایډ کوو. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دې وخت کې څاروو کې کومې بیمارۍ دي؟ دې وخت کې داسې د ټیکس چې کوم بارن ډیزیز دي هغه پکې شته، هغې ته بیبیزیا وایي، تاسو ته سرو میتیازو والا بیماری وایي، ارقان چې څه ته وایي. یو پکې بله د هغې سره ډېره خطرناکه بیماري اناپلازموسیس ده، هغه هم د ټیکس نه کېږي، د کونې نه کېږي. بله یو بیماري ده هغې ته تیلیریا وایي، هغه هم د دې نه کېږي. او نور میګټس دا چې کوم د عام دا مچ چینجي منجي دا څیزونه چې کوم دی نو دا په دې څاروو کې په خپو کې په دې پوزه پیزوان وغیره کې دې کې میګټس وغیره دې نه جوړیږي د مچانو نه، ټیک شو. نو د هغه بیماریانې دي او نور داسې سچ داسې بیماریان نشته. او انشاءالله موږ ویکسین هم کړي دي په غټو څاروو کې، د ګوټا ویکسین HS موږ وکړل او ورسره اوس PPR چې کوم دی د چیلو او د ګډو ویکسین هغه هم انشاءالله نیکسټ ویک کې به کوو. خلک د پیو دپاره څاروي اخلي، نو کوم څاروي کومه مشوره به ورکوي؟ زه خو دا وایم د خپلو زمیندارو ته چې د ټولو نه ښه څاروی هاسټین فریزین دی، هغې کې پوټینشل شته چې دا تاله پیدر کړي، نو هغه ستا کور هم ساتلی شي. ستا څاروي باندې به خرچم کېږي خو ستا کور هم ساتلی شي. نو په کار دا ده چې هر یو سړی دی فریزین او یا جرسي څاروی دا یې ځان سره وساتي کور کې. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو، دا زموږ د څاروو ډاکټر د تېرو 20 کالو راسې جوړ دغه هسپتال چې کوم دی د تېرو 15 کالو نه آباد شوی دی. تاسو بالکل دلته کې راتلی شئ، دغه 15 میاشتې کې دا ډاکټر چې کوم دی راغلی دی. دا 20 کاله حساب کتاب بچا سره کوو، پکې نشته، باتروم نشته، بجلی نشته. په دې جدید دور کې څاروي به چېرته تړي؟ نو دې طرف ته پاملرنه پکار ده. دلته کې کروندګرو ته یا د هغوی په معاشي توګه باندې بیخکني کېږي، څاروي خلک وساتي. نو څاروو هغه کوم مین سنټر چې دی د هغې څه خیال ساتلی کېږي ستاسو د وړاندې دي. د پښتون ډیجیټل لپاره حلب خان شیرپو 400.